أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سورة مائدہ لس 110 نمبر آیت تے اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. مخی آیت مبارکه کی فرمیل چې الله تعالی با د قیامت ورځ دا دسی یو عظیم ورځ ده چې په دې کې به الله تعالی د پیغمبرانو نه هم تپوس کوي. نو چې د پیغمبر نه تپوس کولای کیږي نو بیا دې څوک پاتې شو چې هغه د تپوس نه بچ شي. دې آیت مبارکه کې خاص طور باندې د عیسی علی السلام د قیامت په ورځ د الله تعالی سره د سوال او د جواب او د مکالمې تذکره بیان کړی ده چې په دې کې ډیر زیات فواید دي. فرمای اذ او یاد کا هغه وخت قال چې وبوي الله تعالی دې باره کې هغه یو قول لري چې دا مکالمه د عیسی علی السلام اسمان ته د ختلو نه پس شوې ده، او دویم قول لري چې دا به د قیامت په ورځ کېږي، او دا دویم قول زیات راجح دی. دا قال په معنی د یقول سره دی چې یاد کا اوس چې وایي الله تعالی یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیکا، زما نعمتونه چې دی هغه رایات کا، وعلى والدتک، او هغه نعمتونه چې ستا په مور باندې شوي دي. دې کې دغه مکالمه د هغې ذکر هم دی، او په دې نعمتونو کې د عیسی علیه السلام او د مریم علیه السلام بندگی بیان شوې ده چې دا د الله تعالی بندګانو تاسو دوی ته معبودان وایي. نو د دې نعمتونو د بیانولو مقصد د هغوی بشري صفات او د هغو بشریت واضح کول دي. عام طور باندې د انسانانو معامله د پیغمبرانو سره داسې پاتې شوې ده چې کوم هم پیغمبر الله تعالی را لېږلی دی د هغه په ژوندانه باندې ټولو خلکو د هغه د بشریت اقرار خو کړی دی، ما انت الا بشر مثلنا، چې ته خو بس زموږ په شان یو انسان یې که نه، لیکن د هغه د نبوت نه انکار کړی دی چې ستا پیغمبري موږ نه منو ته هم یو انسان یې او موږ هم یو، ته ولې الله تعالی خاص کړې، ته زموږ نه په څه خبره باندې ښیې چې تا الله پیغمبر کړې او زه یې نه کړم. نو د پیغمبر په ژوندانه باندې د خلکو معامله د پیغمبر سره دا پاتې شوې ده چې د هغه بشریت د هغه انسانیت چې دا به یې منو،
داغه د پیغمبرۍ نه به انکار کو خو چې کله پیغمبران د دنیا نه رخصت شوي دي نو داغونه پس داغه پیروکاران چې څومره داغه امتیانو نو هغه بیا دغه پیغمبري خو منلې ده لیکن داغه د انسانیت نه انکار کړي چې نه هغه د انسان نو هغه خو د نور نه پیدا و هغه خو د نور انسانانو په شانتي نو نو دا کوشش کړي دی چې پیغمبري ولا منلې ده د انسانیت نه انکار کړي دی او دا کوشش کړي دی چې د الله تعالی مرتبه ته ورسي نو دا معاملہ د انسانیت د پیغمبران سره پاتې شوی ده دغه شانتي عیسایانو کړي و نو دی آیت مبارکه کې د عیسی علی السلام کم صفات چې بیانېږي دا د الله تعالی نعمتونه هم بیانېږي او پای کې د هغه د بشریت صفات هم ذکر کوي نو فرمای چې یاد که زما نعمت پتا باندې او ستا په مور باندې نعمت چې دی دا د انسان د پاره یو ډیر د خوشحالي او د یو غټ احتیاج حاجت پوره کولو ته ویل کېږي او معبود چې هغه د دې خبرو نه پاکي ته په هغه باندې څه انعام نشي کولای بلکې معبود په خلکو انعامات کوي دا شانتي ستا په مور باندې نو مور او زوی دا صفات د بشر دي دا د معبود صفات نه دي معبود د مور نه او د زوی او پلار دې خبرونه معبود چې دا پاکي نو فرمایي چې ته زما نعمت یاد که کم چې پتا باندې شه دې او ستا په مور باندې شه دې اس پاو کې ایت تو کا چې ما ته مضبوط کړلې بروح القدس پر روح پاک سره ستا سره به هر ټیم جبرئیل علیه السلام ګرځېدو نو پدې کې د عیسایانو په هغه عقیده رد ده چې هغوی چې پیغمبران خو ډېر شی راغلي دي لیکن د عیسی علیه السلام معامله بالکل جدا ده لکه پلاری نو مړی ژوندي کول ړاندی روغول او د خټو نه مرغۍ جوړې کړې دي دلته کې فرمایي چې دغه تایید چې کم عیسی علیه السلام ته حاصلو دا خدای الله تعالی معجزاتو چې هغه الله تعالی عیسی علیه السلام لور کړی دي نو فرمایي تکلم الناس فی المهد وکهلا خبرې کولې تا د خلکو سره په زانګو کې په غیږ کې او په بوډاوالي کې یعنی په زوړ په پوخ عمر کې عیسی علیه السلام چې پیدا شولو نو خلکو په مریم علیه السلام باندې سره د دین چې مریم علیه السلام یو بی انتها پاک دامن زنانه و دو په تهمت ولګو عام طور خلک د نیکو خلکو په سکینډلو پسې ډېر په مینه باندې ګرځي چې د نیکو خلکو سکینډل او داو عیبونه راوباسي نو دا ډېر یو پاکه زنانه وه د دې معشوم کېدل بس دا داغو دپاره غټ دلیل و که نه داغو دپاره خو غټه خبره په لاس راله نو عیسی علیه السلام په دغه موقع باندې د مور په غیږ کې چې دی
د څلوېښتۍ ماشومو هغه خبرې وکړلې چې زه د الله تعالی بنده یم او د الله پیغمبر یم زما مور پاکه زنانه ده وکهلن او په پوخ عمر کې یعنی مراد دا دی چې په ماشوموالي کې هم خبرې کړې دي او بیا وروسته یې هم کولې او یو پیدا په دې کې مفسرین دا ذکر کړی ده چې عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته وختلو نو په هغه وخت کې د عیسی علیه السلام عمر هغه پوخ عمر نه و یعنی د 13 یا د 15 کالو په عمر کې و او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې قیامت ته نږدې به عیسی علیه السلام راکوزیږي 40 کاله به حکومت کوي نو په هغه وخت کې به د هغه عمر پوخ شي او په هغه وخت کې به هم دې خبرې کوي نو هغه طرف ته پکې اشاره ده وایز او یاد کا وخت علمتک الکتاب چې اخودلو ما ته کتاب چې هغه توراتو والحکمت او حکمت یعنی د حکمت خبره والتورات او تورات دا لاول عام ذکر شو بیا خاص دوباره دا غینو واغستل شو والانجیل او انجیل عیسی علیہ السلام لاول د تورات تعلیم ورکولو او بیا هغه باندې مستقل کتاب انجیل نازل شولو وایز او یاد کا وخت تخلقو چې پیدا کول بتا جوړول بتا مینت توین د خټینا که هیئت الطیر پشان د مارغا بی اذنی زما په حکم سره فتنفخ فیها نو تاب پوکې ورکو پای کې فتكون طيرا باذنی نو وبګرځي د مارغه زما په حکم سره عیسی علی السلام په وخت کې میډیکل چې دی غټه ترقی کړي و دا د ارسطو افلاطون د یونان د حکمت او د طب زمانه و چې دوی په حکمت کې دومره ترقی کړي و د سر اپریشن به غوی په هغه وخت کې کولو او د هغه وخت طبيبانو ډاکټرانو به دا داوا کوله چې زموږ سره د هر مرض علاج شته البته زموږ سره یو د برګي د مرض علاج نشته او یو زموږ سره د پیدایشي وړون علاج نشته یو د مړی زموږ سره علاج نشته چې یو سړی مړ شي نو هغه بیا دوباره موږ نشو ژوندی کولی نو الله تعالی عیسی علیہ السلام له چې کومې معجزې ورکړلې پای کې مړی ژوندی کول پیدایشي وړون صحیح کول برګي والا روغول او دغه شانتي د خټو نه مرغۍ جوړول او د هغې بیا ژوندی کېدل او اولتل چې دا هم دغه شانتي د مړي ژوندي کولو مزید د هغوی د عاجز کول لپاره یعنی معجزه ویل کېږي دې ته چې مخلوق د هغې نه عاجزه شي نو فرمایي وتبرئ الاکمه او خکول بتا پیدایشي وړون والابرس او برګي مرض والا باذن زما په حکم سره واذ او یاد کا وخت تخرج الموت باذنی چې تا به مړی راويستل زما په حکم واذ او یاد کا وخت کففتو چې کافی شومزه بنی اسرائیل د بنی اسرائیل د پار عن کستا د طرفنا بنی اسرائیل يهوديان چې هغه د عیسی علیه السلام په دشمنی کې ډیر لوی حد ته رسیدلو
او د عیسی علی السلام د وجلو برپور کوششونه دوی کول. فرمای الله تعالی چې زستا د پاره کافی شوم، ما ستا حفاظت وکړو د بنی اسرائیلو نه. از پاو کې جئتهم چراغ لتدوی ته بالبینات فواضح نخو سره، یعنی په هغه وخت کې بنی اسرائیل ته مخامخ کېدل د پیغمبري دعوه کول دا خو ډیره ګرانه خبره وه. دغه خو ډیر جاهل خلکو داود مخې دا جرأت کول ډیر ناشنا خبره وه. لیکن الله تعالی عیسی علیه السلام له داسې معجزات ورکړي چې د هغې د وجې نه د هغوی مخې ته دغه د پیغمبرۍ دعوه وکړلی شوه. فقال الذين كفروا منهم، نو اوی هغه کسانو چې کفر کړی و د دغه بني اسرائیلو نه، او اوی ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مگر واضح جادو دی. د عیسی علیه السلام معجزاتو ته جادو وي، محض د عیسی علیه السلام د خبرې د بی اثر کولو د پاره. و اذ او یاد کاغه وخت او حیث الى الحواریین چې مونږه وحی وکړله، القا وکړله، د خیر خبره مونږه واچوله د حواریانو په زړونو کې. د عیسی علیه السلام چې کم مرګري و چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړو، کم نوجوانان، هغې ته حواریین ویلی کېږي، لکه څنګه چې د نبی علیه السلام مرګرو ته صحابه ویلی کېږي. نو مونږه حواریانو ته مونږه د خیر خبره پړه کې واچوله، ان دا خبره آمینو بی و بی رسولی، مونږ ته دا خبر پړه کې واچوله چې په ما باندې ایمان راوړی او زما په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی. قالو نو وی دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی، وشهد او گواشه باننا مسلمون، یقینا مونږه مسلمانان یو. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. پروردگار د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.